بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کتونکو نن به موږ تاسو ته د ساهیوال واقعي حقیقت مخې ته راولو. کتونکو سروز مخکې د پنجاب په ضلع ساهیوال کې د 2 زنانو په شمول 4 تنان د پنجاب سی ټي ډي پولیس فایرنګ سره ناحقه وژل شوي وو. خو د هغې نه مخکې تاسو زموږ پښتو ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ضرور دباو کړئ چې زموږ نورې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسي. کتونکو د دغه پیښې وروستو د پنجاب په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرو لړۍ شروع شوې وې. په دغه پیښه کې ناحقه وژل شوي خاندان خلیل او زیشان رشتہ دارو د وینا تر مخه هغوی په ساهیوال کې د واده په تقریب کې د ګډون لپاره روان وو. په دې پیښه کې 3 ماشومان هم ژوبل شوي وو. د سی ټي ډي پولیس د دې واقعې وروستو دعوه کړې وه چې هغوی دهشتګرد وژلي دي. خو چې کله حقیقت مخې ته راغی نو د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری او د پنجاب وزیر فیاض الحسن چوهان او وزیر اعلی او وزیر قانون د بار خپل موقف بدلولو وجه د عوامو ذهن کې شکوک او شبهات پیدا کړل او وروسته د پنجاب پولیس له طرفه هم مختلف بیانونه مخې ته راغلل. د سی ټي ډي او حکومت بیانونو عوامو مسترد کړل او په دغه موقع جوړه شوې ویډیو ټول حقیقت مخې ته راوستو چې د پنجاب پولیس د ظلم یو نوې داستان جوړ کړی و. د عوامو دباو په نتیجه حکومت مجبور شو او د ساهیوال واقعیا په ضد یې جی آی ټي یعنی جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم جوړ کړو او وزیر اعلی پنجاب ته 72 غنټو کې خپل رپورت پیش کو. په دغه رپورت کې د سی ټي ډي پولیس اهلکار او د پولیس مشران د واقعې ذمہ داران وګرځول شو. یاد دی وی چې د سی ټي ډي شپږ اهلکاران د دې واقعې لوجې په جیل کې بندیوان دي. حکومت د ساهیوال واقعې متاثر خاندان ته 2 کروڑ روپو پیشکش هم کړې ده. خو د خلیل رور دا پیشکش مسترد کړې ده او د حکومت نه د انصاف مطالبه کړې ده. د واقعې په ضد جوړه شوې کمیټه د نورو تحقیقاتو لپاره د حکومت نه د یو میاشت وخت مطالبه کړې ده او دا کمیټه به نور رپورټ یو میاشت پس وزیر اعلی ته وړاندې کوي. حکومت نه پنجاب په شمول ټول ملک او عوام مطالبه کوي چې د ساهیوال واقعي ذمہ دارانو ته د عبرتناک سزا ورکړي شي.